او زمان محسن احمد د رویا اوسېدونکی یم او په ګاونډ کې نږدې په لاره کې سیمټ شوي دي. په سیمټو کس ګاونډي کس و هغه خبره دا وکړه چې لاول د بل سره وران شو. بیا ما ته وایي ګټه لرګه ګټه ما لرګه. هغه ته ما یې کنځل یې وکړه. ما یې کنځل مه کوه. نږدې راغی ما یې وهل مه کوه. هغه په ما تختې غوزار وکړو. د تختې غوزار چې هغه په ما کله وکړو نو بیا د کلي مشران راټول شو او موږ یې لکه جدا کړو. زه خپل کور ته ونیسته به هغو په لاره کې ودرېده. کله چې د هغو مشران وه اته تنه راغله د کلي د ناظم سره چې موږ له ووټ ورکړلی. هغه چې کله ټول لاله او کور ته په موږ پسې راله ګټې کور ته راویشتې اوس موجود هم شته. بیا کور ته په موږ پسې راله په منډو کې ما او پلار او مور او ښځه او دوه وروڼه دا یې موږ ووهلو. اوس زموږ دا حل دی او حکومت له اول خو موږ دا وایو چې حکومت سره قانون دی دی به زموږ تپوس وکړي. که حکومت زموږ تپوس ونه کړو د غریب سړي تپوس ونه کړو بیا چې موږ څه کولی شو ښه که نه شو کولی. یو حکومت له پکار ده حکومت له پکار ده چې زموږ تپوس وکړي او زموږ سره هیلپ وکړي. د سپلار دی ته څه ووایې بابا؟ ښه دي دا پنځه کسه راغله زمونږ کور ته دننه څه نومونه؟ اووه کسه د پنځه کسانو یو د دغه زامنو دا راغله زمونږ کور ته. زمونږ کور په امن و. ما د الله په لاره کې واخله دا خپل کور مې امن و. زمونږ کور بیا امني وکړه بیا امني یو دغه دی د زبیر دی یو دغه دی د متیاز دی یو فواز دی یو بل نومي څه دی محبوب دا کسان سجاد بهم په مغجر کې له ناظم ماشومانانو هغه په چلان شو. زما متیاز مور هغه په چلان شو. هغې نه بعد هغو زما د کور امن چې دی نه ما اوس موږ حکومت ته دا درخواست دی چې حکومت که زمونږ څه امداد کولی شي ودې کړي او چې څه خبره راشي سړی دا خبره چې حکومت ته ورکړي ځکه چې دا زموږ سره ډېر ظلم وشو په کور کې را سره دا واقعیت وشو. دغه موجوده ساعت کې دروغ الله پاک عزیز دی. ما ییني تاسو ییني که ما غلطه خبره کړې الله پاک زما سره هم پوهېږي او د ټولو انسانانو سره پوهېږي. زما سره دا ظلم وشو. زما په کور بیا امني چې دی نو هغه ماته شوه. زما د زنانه و زما چې دی زما د الله په لاره کې واخله زما د کور امن و. هغې زما سره داسې ظلم وشو. ما حکومت ته خپل درخواست چې دی وړاندې کړی دی او اوس چې دی تاسو راپورټ کړلی بابا؟ راپورټ مونږ کړی دی. په کوم ځای کې؟ چارباغ پولیسو کاروايي کړې ده؟ کاروايي کړې ده. ګوتۍ له لاندې دې راغلي هسپتال ته یې راوستي. زما په ژبه باندې داسې پنځه کسه دننه تا وو. زما نور څه وس نه کېږي چې زما ته رانه دلته کې دا ستا څه دی دا خبره کومه چې ما کوګوا او دغه مشرانو ته ما دا جوړې ونیوه چې دې جوړې ته وګوره نور حالات دا سړي غمړه کړه او په هغې له پاسه دوی په کور باندې ورټوکله. ستا څه نوم دی؟ زما ګلزاده. د چا سره کشې وي د چا سره بیلچې وي او د چا سره کمرې وي او دا ټوخه جوړه په کور کې رسېدلې دغسې وایي. دا په لاخر کې واقع شوی روړیا کې او سره د ناظم دا واقع شو دي چې ناظم له پکار چې دا د کلي مشر کې زره زمان محسن احمد یو ځای په افسوس سره دا خبره کومه چې د کلي ناظم په موږ درې ګزاره وکړه چې ناظم له موږ اوټو ورکړل زما سره متصل ګاونډ نوم دی. څه نوم دی ناظم؟ د سجاد نوم یې د پي ټي آی سره تعلق ساتي او په دغه نسب کې نږدې ده چې هغه هم درې ګزاره وکړه که نه او کوم چې دغه نسبدار و هغه موږ منو زموږ سره دا حل. خبرې کولی شم؟ السلام علیکم. زه د روړیا اوسېدونکی یم. د پلار نوم مې شهزاده دی او دا موږ یو فرق یو چې موږ په کوشړ مشهور یو. د دویم فرق چې دی دا په ګلزیلې نامه مشهور دی. که چونکې ما ته ډېر افسوس په دې خبره دی چې د دوی ډېر زور غالب نه دی. دوی به زما کور ته نه ورغلي خو چېرې زه کمزوری په دې خبره یم چې لکه دوی په بوشلې کسانو موږ دوه درې کسه فرق وو. ما سفر کړی دا حل وشو چې حکومت ته پډاګی او زه د حکومت ته خواست کوم چې د حکومت مثال د مورو پلارو دی او د پیسو او د ظلم نه دی. د ده نوم سرزمین دی دویم فریق والا او دوی د خټک دی چې هغه د قوم نه د حق نه دومره تجاوز وکړو چې هغه زما په کور خپل کشران ورپرېښوده او سره یې خپل اقام قبیله ورپرېښوده او زما سره دا ظلم د هغه د لاسه وشو. زه حکومت ته بیا خواست کوم او په ډېر افسوس سره ورته خواست کوم چې حکومت ته مثاله د مورو پلارو ده او مورو پلار همیشه د بچي پرورش کوي. حکومت یې زما په معامله خامخا غور دی. زما نوم علمشیر دی. د رویا اوسېدونکی یم. دا بهادر مې رور دی او موږ هم دا افسوس کوو دا زما رور دی د تره زوی دی دا عمرزاده
او دغه شانتې ظلم یې را سره وکړو قام بسري راپسې وکړه ټول قام راپسې وشو او د کور بېعزتي راله وکړه ماشومان یې راله ووهل پرنداران یې راله ووهلې بوډۍ تنداره ده په هغې ګزارونه وکړو نو حکومت چې دی را زموږ مور پلار دي په دې وخت کې ډېر فوج راغلی خو زموږ کور ته به چې راتلل نو اجازت به یې غوښته او دوی داسې بې اجازته په موږ پسې زورطلبي لاړل او ظلم زیاتې را سره وکړه دوی په خپل ځین کې داسې دوی وژلي دي خو الله به نه وژله اوس موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې هغه زموږ مور پلار دي او ظلم را سره شوی دی موږ خو هېڅ نه شو کولی خو بس د هغو اختیار دی او زور راپسې د هغه طرف هم دی او ډېر زیاتی را سره کړی دی نو زړه مې په دې خبره ډېر افسوس کوم نو اوس وروره تاسو هم زموږ مشران یې دا نور هم زموږ مشران دي ناظمانو له درېمګړو خلکو له هم موږ له دا نه وه په کار چې زموږ په رونو باندې ګزارونه کول زه په خپله په دې ټایم کې نه وم زه چې رالم نو په دې کور کې دا دغه جوړو دا بیلچه او کشې او دا دغه وه بس دوی په کور کې راسیه کړل دي دا ظلم زیاتېتی ورسره کړل ده او زموږ زړه افسوس او لوګی کوي صحیح